په دې مبارک میاشت کې په ماه رمضان کې هر سړی په دې کوشش کوي چې زه ډیر عبادتونه وکم، ډیر صدقې ورکم، ډیر نفلونه وکم، زکاتونه خیراتونه ورکم، ځکه چې په دې میاشت کې د هر یو عمل ثواب دا په څو چنده باندې وي. لیکن تاسو ته پته شته په دې مبارک میاشت کې داسې انسانان، داسې مسلمانان هم شته چې روزې هم نیسي او منځونه نفلونه عبادتونه به هم کوي، صدقې خیراتونه به هم ورکوي، لیکن دا یو شی الله رب العزت نه قبلوي. تاسو به سوچ کې شئ چې هر داسې به کوم بدبخت انسان وي چې دومره تکلیفونه هم کوي او الله رب العزت یو عمل نه قبلوي. هو شته داسې انسانان. امام ذهبي رحمه الله په الکبائر کې یو واقعه را نقل کړې ده چې د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو کسو ډیر نفلونه عبادتونه صدقې خیراتونه به ورکول، خو یو وخت ډیر سخت بیمار شو. چې کله سخت بیمار شو نو د دې کس نوم علقمه، د دې علقمه د بیبي را له حضور صلی الله علیه و وسلم ته فرمایي چې علقمه په ډیر سختو حالاتو کې دی، ډیر سخت بیمار دی، زویم چې ته راشه لږ تپوس وکړې، لږ د حالاتو جایزه والی. نو حضور صلی الله علیه وسلم په خپل رانلو 3 صحابه کرام راولېږل ورته چې ورشي د علقمه حالات معلوم کړي چې څه حالات دي، که ځنکدنې وي چې د کلمه شهادت تلقین ورکړي. نو هغه 3 صحابه کرام ورته راغلل، هغوی چې د علقمه حالت وکته، علقمه په ډیر سختو حالاتو کې او هغوی چې اندازه واغشته د علقمه ځنکدنو. نو دې صحابه کرامو کلمه شهادت ورته ویله، خو دغه په ځای باندې د کلمه شهادت ورد نه راتلو، جبه یې بالکل نه خوځېدله. نو دا صحابه هم حیران شول چې دا ولي، دا خو زمونږ ملګری او مسلمانو صحابي او اوس په د ځنکدن په وخت کې کلمه شهادت په جبه نه راځي. نو هغه صحابه رالل حضور صلی الله علیه و وسلم ته وفرمایل چې دا خو یقینا ډیر سخت حالات دي. علقمه چې ډیر بزرگ انسانو، روزي بینولې، ډیر سخی انسانو، لیکن اخیری ځنکدن وخت دی او د په ځای باندې کلمه د شهادت کلمه نه جاری کیږي. نو حضور صلی الله علیه وسلم تیزی سره راپاسېدو او رالو د علقمه کور ته او علقمه ته کېناستو، د کلمه شهادت تلقین چې ورکاو نو کلمه شهادت په جبه نه راتله. نو حضور صلی الله علیه وسلم داسې وکتل او کور والا چې څوک ورسره ناستو هغې ته وویل چې د دې علقمه مور او پلار کې کم یو ژوندی دی ورکي. نو ایو ورته وفرمایل چې هو مور یې ژوندی ده. نو وی ورشي مور ته ووایي چې که راتلی شي حضور صلی الله علیه وسلم محمد راغلی ده، که راتلی شي راشه او که نه شي راتلی نو محمد وایي چې زه هلته درځم. صحابي ورغی حضور صلی الله علیه و آله وسلم ته د نبی علیه السلام د حضور صلی الله علیه وسلم هغه حکم ورته واورولو چې نبی علیه السلام داسې ارشاد وفرمایلو. نو هغه مور بیبي چې د حضور صلی الله علیه وسلم نوم واورېدو او چې دلته راغلی دی، نو هغه د بیماری او د ضعف په دې حالت کې وی چې نه به څنګه راځي، زه ورځم. به هر کیف هغه مور راغله او حضور صلی الله علیه وسلم د مور ته فرمایي چې علقمه څنګه سړی و. نو مور ورته فرمایي چې علقمه خو ډیر ښه سړی و، ډیر منځونه به کول، ډیر عبادتونه نفلونه صدقې او خیراتونه به کول. وای نه تا سره څه حالت و. نو هغه مور ورته فرمایي چې زه خو ته ډیره خفه یم. وای ولې ته خفه؟ وای علقمه به خپلې ښځې ته په ما باندې ډیره ترجیح ورکوله، زه ځکه ته خفه یم. نو حضور صلی الله علیه و آله وسلم یو نفسیاتي تدبیر جوړ کو دی ځای کې. حضرت ابو هريره رضی الله عنه ته فرمایي چې ته لاړ شه ډیر لرګي را جمع کړه چې د علقمه دلته وسوځو په لرګو باندې اور بل کو چې علقمه وسوځو. نو حضور صلی الله علیه وسلم د مور ته ورته فرمایي چې علقمه به اوس په دې اور کې سوځو. نو مور ورته وایي چې څنګه به سوځوي، زه به ژوندی یم او زما زوی به تاسو سوځوئ. وایي ښه چې ته د خپل زوی دا دونه لږ اور نشي برداشت کولی، نو د قیامت په ورځ به د الله رب العزت هغه اور، د جهنم هغه اور چې هغه دینه په ډیر چند سوا دی، دا په هغه کې سوځي که تا دی معاف نه کو. نو مور خو مور وي که نه، مور یې په زړه ډېره نرمه شوه او وی چې ما علقمه معاف کو.
نو دلته چې څنګه هغې وی چې علقمه مې معاف کو، دلته د علقمه په جواب باندې د کلمه شهادت ویر درالو او کلمه شهادت ویله او د دنیا نه لاړو. نو چې کله علقمه وفات شو، جنازې ته صحابه کرام، انصار، مهاجر ټول جنازې ته راغلي. حضور صلی الله علیه و آله وسلم پاسید او په جنازه کې اعلان وکړ چې انصار او مهاجرو چا هم چې په خپل مور باندې ښځې ته ترجیح ورکړه، الله رب العزت هم هغه کس باندې لعنت وي، فرشتي هم هغه کس باندې لعنت وي، ټول مخلوقات په هغه کس باندې لعنت وي. د مور مقام خو الله رب العزت په قرآن کې چې کوم ځای د خپل ذکر کړي، بعد کې ورپسې د مور او پلار ذکر کړي. قرآن کې الله رب فرمایي چې اوف به هم مور او پلار ته نه کوي. نو مسلمانانو، مور او پلار دا د جنت چابي ده. که د مور او پلار عزت دی وکړو، الله در ناراضي ده. که د مور او پلار نافرمانی دی وکړه، الله در نه خفه ده. نو مونږ تاسو ته پکار دی چې دی مبارک میاشت کې که مور او پلار دواړه ژوندي وي، د دواړو خدمت وکړي. که دواړو کې یو ژوندی وي، د یو داسې خدمت وکړي چې بالکل درنه ناراضه نشي، بالکل درنه خفه نشي. ورنه نه به مو روژه قبلیږي، نه به مو منځونه قبلیږي، نه به مو نوافل قبلیږي، نه به مو صدقې خیرات، یو شی به مو نه قبلیږي. که مور پلار درنه خفه، کوشش وکړئ مور پلار درنه خفه نشي.